چې په حروف تهجی باندې افتتاح رااله مکی بوي سوا د بقره ال عمران هر چې سورۃ رعد د پاغي کې اختلاف شوی. شپږم كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مكية. سوا د سورة حج هر سورة چې أيها الناس ندا ورکی و خود يا أيها الذين آمنوا ندا ورکی نه و دا به مکی وي. یوازې سورة حج دی چې د هغې په آخر کې د يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا امر راغلی او ندا امر راغلی مؤمن د مکی او د ندا ورکی جمع. دا شپږ ممیزات د مکی او د مدنی. په مکی سورو کې څه چیړل کېږي د سم مسلې ذکر ورکېږي. لوی عنوانات د مکی سورو اثبات د عبادت الله او د توحید. اثبات عبادت الله او توحید. دویمه دعوه د سورو مکیو اثبات الرسالت. دریمه دعوه د سورو مکیو تصدیق القرآن. څلورمه دعوه د سورو مکیو اثبات البعث والجزاء. او پنځم ورکی مجادله المشرکین بالبراهین العقلیه عقلیه دلایل پیش کول په دعوه د وحدانیت، په دعوه د صداقت قرآن، په دعوه د اثبات الرسالت او په دعوه د جزاء او بعث بعد الموت باندې. رد چې راځي په شرکیاتو باندې، په منکرینو د رسالت باندې، په منکرینو د یوم الجزاء باندې، په منکرینو د قرآن باندې برودود ورکی ذکر کیږي. عقیده کی دا څلور خبرې چیړي سورې مکیه: وحدانیت، رسالت، صداقت قرآن، اثبات الجزاء و یوم الميعاد. دا څلور خبرې سورې مکی چیړي او د مشرکانو ردود په دلایل عقلیه باندې. خدا عقیدوي دعوی ثابتای د دې په خلاف چې کوم عقیدې دی هغه باطلای. عملی اصلاح څه کوي مکی سور؟ په عملی اصلاحاتو کې رد راځي په عقل او اموال الیتاما باندې. لکه مکه معظمه کې دا جهالت زیاتو، د یتیمانو مالونه به خړل، نو رد برازي په اموال الیتاما او د هغې په عقل باندې. ظلمن قتل د بناتو، د لورګانو قتلول، د دې تضمیم او ذم برازي. رد په عادات شرکیه باندې، د دې رسوم د جاهلیت به باطلای. بیځای سب کو دماغ قتلونه کول چې دا جهالت په مکیوالو کې ډیرو دشمنیانې وی ډیرې زیاتې، اوچ پوچه به مرګونه کول. نو عملی اصلاحات چې کوي رد پر رسوماتو جاهلیت، عقل د اموال یتاما ظلمن رد پاغي باندې، او دا شان قتل د بناتو رد پاغي باندې، او قتل عاما په خپل درمیان کې رد پاغي باندې. دا عملی اصلاحات د سورې مکیه دي. عقیدوي اصلاحات اثبات التوحید، اثبات الرسالت، او اثبات یوم الميعاد، او صداقت قرآن، او دلائل عقلیه په رد منکرینو دغه دعوو کې. دا د سور مکیه خلاصي دي. کله چې تفصیلی راشي بیا درته پته لګي. سور مدنی به وای 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 بالکل طرز جداوي. چې کله مکی شروع شي نو بیا به ته پوه شې چې مکی کیسه دی او مدنی کیسه. بل چې په سور مکیو کې چل کېږي قصص د انبیاء ما سبق، قصص د انبیاء ما سبق.
انبیاء علیهم السلام قصص غالبا اکثرا چې قرآن کریم کې راځي د دې مقاصد سوي ډیر زیات تکراریږي. د دې دوه لوی مقصدونه دي. یو لوی مقصد تسلیه للرسول صلی الله علیه وسلم، د نبی علیہ السلام تسلی وي. د موسی علیہ السلام قصه راونیسي، وی د فرعون مقابله کې څومره تکلیف تیر، څومره ورځې پیدل مزل وک، څنګه وګه شو، او بیا دې کوی په غاړه باندې ناس او څور سره نو صفه عجز ایمان دعا وغوښته، ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدای ما ته که خیر راکې نور فقیرم. بیا زنانه را لري په هغه طریقه به پردی ګړیا ته کال وسره ولي یا لس کال باختلاف الاقوال. نو دا قصه چې ورته ټول رانی سي د نبی علیہ السلام خپې په مضبوطی چې هغه شخصیت داسې تکالیف برداشت کړي دا وطن برداشت کړي. لوی مقصد تقصص د انبیاء ما سبق هغه تسلیه للرسول صلی الله علیه وسلم، د نبی علیہ السلام تسلی کول چې زړه خفه نشي، بس تا مضبوط اوسېګا، دا حالات پاوی تیر شي پتام راځي خو غلبه بستای. او کله راځي قصص د انبیاء او ما سبق او د هغې د قومونو د هلاکت، دا قصې چې ذکر کیږي زجرا لمنکرین هذه الدعاوی، د څلورو دعوو منکرین چې دغه زمانہ کې وو هغې ته زواجر دي، زواجر ورته پیش کوي. آیتونه براشي یو کرتی ورته انسان تخپل ډانچا یاد کی، انسان ادا مې رسو کته مې پیدا کړی، ته ځان کې سوچو که سنا آشنا په قامت مې درکړې، یره چې ځان ته فکر ناراضي، اسمان ته وګوره سنا آشنا چته، زمکه مې ته فرش کړی دا، اخرج لكم من الثمرات میوجات دسه قسم دا وته یاد، تفصیل بالتفصیل قسم میوه ته یادای. چې دومره خمې در سره کړی دي د دې خو په بدله کې پکار خدا وا چې تا زمونږه آیتاتو کې چې دا یو مونږ منی ور سره نبی ورته سګي، بیا د یو پیغمبر قصه راونیس، هغه دعوت ورکو قوم نه منل، وی بیا داسې عذاب په باندې راغی، باد پیرا ولګي دوباره د سر هغه چې کم دی کان اعجاز نخل خاویه، کانهم تابوی چې دا د کجور دا ډډونه دا د ځمکې نه استلې شوي او پراته دي، غټې غټې تنې پرتې وي، مردارې وي، بیا داسې دباو یو دباو ورکي ورته چې داسې چل مې ورسه کړی نو بیا که نه مانې دا خبره تاسو سمداسې کوم چې په دې باندې هم سم نشي. نو بیا ورته بله ایت راولېږي د جهنم د عذاب وقودها الناس والحجاره، که په دې چې ته مسلمان شي چې په دې یو هم نشي، نو بیا داسې لږ غوندې داسې خواږه شیونه ورمخې ته شي، ورته وایي چې په دې جنت کې داسې ښایسته ښایسته حورانې دي، غلمان دي، مڼې دي، باغونه دي، دا دي که دا مې راتمړی چېرته دې مینه کې راشي او نیکۍ ته توجه پیدا شي. بعضې خلک د ښځو په مینه مست دي که نه، نو حورانې ورته یادې کړي، زه حورانو کې مینه راشي چې ته نیکۍ ته یې توجه راوړي. د بعضو چې دی نو مې راتمړو طالبانو قاریانو دا غلمان دا هم ډېر بدي شي که نه، په دې مرضونو کې اخته وي، نو هغې ته دا شي نه ذکر شي کانهن لؤلؤ منصورا، داسې ښایسته دي لکه شیندل شوي ملغلرې. نو به دا ورته بیانېږي چاته چې کوم دی بادشاهي ډېره خوښه یې وټونه و داسې زه بادشاه یم دایم، هغه ته وایي چې دنیا لس چنده ځمکه درکول کېږي، اګر چې ته په دې رامات شي ورته قسمه قسم د خلکو طبیعتونه ته کتل شوي دي، هغه طبیعت موافق چې سر دوی په طبیعتونو کې دی او ته جنت کې تیر کړي. نو قصص د انبیاء علیهم السلام یا تسلیتن دی یا زجرن دی، خلق یری ور باندې. بل په سورو مکیو کې مغلقات لفظیه ډېر زیات دي، قصر الفواصل مع قوة الالفاظ و ایجاز العبارات، لنډ آیتونه دي مکی، مدنی اوږده آیتونه دي، او معلقات دي او ډېر لنډ دي او الفاظ ډېر سخت دي. ممیزات سور مدنیو د مکیونا، مدنی به د مکینه پس بیله، کل سورة فيها فریضة او حد فهي مدنیه، په هر صورت کې چې د بنا د اسلام ذکر راغی او یا پکې یو حد د سرقې، د شارب الخمر
د زناکار حد رجم دا قصې رالی نو دا به مدني وي. مکه معظمه کې حدود نه. كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية سوى العنكبوت. دا عنکبوت د سورت نه سوا په هر سورت کې چې پاره کې د منافقانو ذکر راغی، تضمیم او ضم د منافقانو راغی، نو دا به مدني وي. دریم كل سورة فيها مجادلة اهل الكتاب فهي مدنية. هر سورت کې چې د يهودو نه سواره او جګړه وا داغي مقابله کې دلایلو دا به مدني وي. په سورو مدنیو کې څه چړل کېږي؟ اکثرا عبادات، معاملات، حدود، نظام الاسرا د بادشاہانو نظامونه، مسائل المیراث، فضیلة الجهاد، الصلاة الاجتماعية، العلاقات الدولية، دفاعی طاقتوری او ځان برابرول د کافر په مقابله کې، او حکومتي قوانین. دویم په سورو مدنیو کې خطابات له اهل الكتاب، يهود او نصارا ته خطابونه. او ذکر د دې خبرې وی چې اهل کتاب تمامه تفرقه بعد العلم کړي، ومختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيان. دریم په سورو مدنیو کې وضاحت حال المنافقین، د منافقانو د حال کشف اکثرا دسی نخي خای چې تا ته پته ولګي دا منافق. وازاحت الستار عن خباياهم، د دې د پټو شین نه پردې لري کوي. طرز داوی طول المقاطع والآیات، آیتونه بوګدوګدوي. مسله شرعیه فرعیه به په تمامه طریقه ذکر کوي. دا تعریف مونږ دا وکړه چې په علم تفسیر کې به احوال النزول معلومول شي. احوال النزول درې قسمه شو: امکنه النزول، ازمنه النزول، اسباب النزول. امکنه النزول په اعتبار باندې قران کریم دوه لوی تقسیمه پیدا کړل چې مکی او مدنی وو. خدای کې هغه سورتونه پیژندل پکار دي چې مکی دي، هغه سورتونه چې مدنی دي، هغه سورتونه چې مختلف فيه دي، اختلاف ورکی. مدنی سورتونه شل اتفاقا، تمام سورتونه 114، مدنی سورتونه شل دي اتفاقا. اختلافی سورتونه چې مکی دي که مدنی دي هغه 12 دي. باقی دواته سورتونه پاتې کیږي هغه ټول مکی دي. اول د سورته مدنی اتفاقی سوره بقره، سوره آل عمران، سورة النساء، سورة مائدة، سورة انفال، سورة توبة، سورة النور، سورة احزاب، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، سورة فتحة، سورة حجرات، سورة حديد، سورة مجادلة، سورة حشر، سورة الممتحنة، سورة الجمعة، سورة المنافقين، سورة الطلاق، سورة التحريم، سورة النصر. دا مدنی دی اتفاقا. هغه دوله سورتونه چې اختلافي دي: سوره فاتحه مسانی ده، په نزول کې مکرره ده، هم مدنی ده هم مکی ده، علما اختلاف. سوره الرعد،
سورة الرحمن، سورة الصف، سورة التغابن، سورة التطفيف، سورة القدر، سورة البينة، سورة الزلزلة، سورة الإخلاص، سورة الفلق، سورة الناس. دا دول سور دا اختلافی دي. هغه شل سورتونه اتفاقی مدنی وو. د دینه باقی مانده دواته سور چې کوم دي دا مکی دي اتفاقا. دا مکی دي اتفاقا. بعضی آیتونه دي چې هغه دی مکی په سورو مدنیو کې داخل شوی. عثمان ذو النورین صاحب د وجد سمافاد نه په سورو مدنیو کې داخل کړي. یا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته ویلي کاتب ته چې دا دې صورت کې داخل. نو بعضی آیتونه دي چې آیات مکیه په سور المدنیه، آیتونه مکی دي په سور مدنیو کې راغلي دي. من جمله دا غینا سورۃ انفال مدنی دی. پدې کې آیت نمبر 13 چې کوم دی دا مکی دی. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. آغا خمیات کا چل جوڑ کا تا تا کافرانو دیرا پارا لیثبتو کچی دی یو ساتی تانگ او تڑی تانگ یا دا چې دی قتل کی تالر یا دا چې دی اوباسی تالر دا وطن خپلنام فریبونا جوڑ کردئی جزا دا فریب ورکدئی لرا خدای تعالی والله رب ذوالجلال غور دا جزا ورکون کو دی فریب کارانو لرم خیر الماکرین. دا دارالندوه کی چې مشرکان را غونډ شیو دار حال ته اشاره ده. نو سورت مدنی ده او آیت ورکه مکی ده نشوي. دا شان سورت انفال 4 نمبر آیت ده مدنی. دا آیت ورکه مکی ده. یا ایها النبی حسبک الله ومن اتبعک من المؤمنین. یا رسول الله تعالی الله کافی دی واغه چې ستاته بیدار دي د مؤمنانو ناغم کافی دي تعالی رام. مسند بازار دا روایت د عبد الله ابن عباس سے روایت ذکر کړی دی چې عمر فاروق صاحب کله اسلام راوړل نو دا آیت نازل شو او اسلام د عمر فاروق صاحب په مکه معظمه کې او نه مدینه منوره کې. نو سورت مدنی دی آیت ورکه مکی راغی. بعضی آیتونه دي چې مدنی دي په سورو مکیو کې راغلي دي. آیات المدنیه فی السور المکیه. دا د هر سورت په افتتاح کې به زوایم. هر سورت په افتتاح کې وایم چې دا سورت مکی ده خو په دې کې سلور 15 فلان 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 آیتونه چې دي مدنی دي. دا سیمه مثال اوس درکړه. دا فلانه سورت مدنی ده خو په دې کې فلان 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 آیتونه مکی دي. دا د هر سورت په ابتدا کې ربط د ما سبق سره چې کوم دا تفصیل الترازی بیا خو صرف مثال نمونه کې پیش کوم. آیتونه مدنی فی السور المکیه. مثال داغه لکه سورۃ انعام دا مکی ده. ابن عباس سے وی چې مکه معظمه کې په جمله واحده نازل. خدری آیتونه ورکی آیت نمبر 151 150 153 152 دا درې آیتونه ورکی مدنی دي. قل تعالى اتل ما حرم علیکم ربکم. دا تفصیل آیتونه. دا شان بعضی آیتونه دي چې هغه دی مکی خو حکم د مدنی دي. دی مکی خو حکم مدنی دی. مثال داغي د سورۃ حجرات 13 نمبر آیت ده.
حجرات 13 نمبر آیت اورز د فتح مکی باندې نازل شوی دی. یا ایها الناس خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. نازل بعد الهجرہ دی. خطابات پکې خطابات په یوحنا سو عام دي. دا شان خطابات عامه په یوحنا سره چې نازل بعد الهجرت وی علما دي ته مکی نوای مدنی وته وای او نازل په مکه معظمه کې نوای چې دا نزل بمکه او حکم مدنی د مدنی خو نازل په مکه معظمه کې. بعض آیتونه دي چې نازل بالمدینه دي حکمه مکی، نازل په مدینه منوره کې د حکم مکی وی. مثال دا غي د تجتمع سفاری سورته ممتحنه ده نازل په مدینه منوره کې دی به اعتبار المکان بعد الهجره بالمدینه ده نو مدنی دي شي، لیکن په درمیان کې خطابات ټول مشرکان مکه وته دي او په دغه طریقه باندې دي سورته علما د اصول مطلقاً مدنی نه وایي بلکې وایي مدنی حکمه مکی. ما نزل بالمدینه وحکمه مکی. مثال سورۃ ممتحنه د تجتمع سفارش. داشان ما يشبه نزول المکی فی المدنی سورۃ مدنی دی. یو آیت ورکه راشي چې آیت سباق تا ګوري هغه مدینی د خلکو سره نه لګيږي مکیوالو سره لګي. ایته علما د اصول ما يشبه نزول المکی فی المدنی سورۃ مدنی کې یو آیت راشي چې مشابه د مکی سره دی لکه سورۃ انفال مدنی دی. نو په دې کې د آیت نمبر 22 وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. آیت نمبر 22 استعجال المشرکین للعذاب کان بمکه لا بالمدینه. دا عذاب غختل او دمر جرأت کول دا د مدینه د خلکو کار نو دا د مکه معظمه د خلکو. سورۃ مدنی دی خو مشابه د مکی سره. آیت ورکی داشان ما یشبه نزول المدنی فی المکی هغه چې مکی د مدنی سره مدنی د مکی سره مشابه وي لکه سورۃ نجم مکی دی آیت نمبر 22 الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم عاجزان ساتي لوی گناهونه فواحشنا خلمم نزان ساتل نشي نه ساتي ان ربك واسع المغفرة. سیوطی رحمه الله وی چې مراد د فواحشنا کل ذنب فيه حد چې حد ورکی او مراد د کبایرونو هر هغه دی چې جزای جهنم وي خو حد ورکی نه وي. علمم دا عام صغیر شو قبلا نو جار کله مکه معظمه کې حد نو ذکر د فواحش چې راغی هغه ګناه چې پاره کې حد وي الته حدود ونه ندا نزول المدنی فی المکی سورۃ مکی ده او آیت ورکه مشابه د مدنی سره ده. ما حمل من مکه الى المدینه بعد ایتونه چې مدینه منوره کې نازل دي او مکی ته وړل شوی دي دا د ټول قران کریم چې د هجرت نوړند نازل دي مکی څومره سور دي دا ټول وړل شوی دي. خو بعض صحابه کرام په بعض روایتو کې تصریحات کړی دي لکه براء ابن عازب روایت بخاری باندې وایي اول من قدم علينا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب ابن عمير وابن ام مكتوم فجعلا يقرآن القرآن. اول چې مونږ تراغه مصعب ابن عمر صاحب راغه عبد الله ابن ام مکتوم راغه او مونږ ته قران کریم لستا
بیا عمر فاروق صاحب راغی، 100 نفر مرګریو. بیا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم راغی. فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به فما جاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى. ندا صحابه کرام چې ډلې ډلې راځي کم سور ځان سره راوړي دا نازل فی المکه دی او نقل شوی مدینه ته دي. هغه آیتونه او سور چې نازل په مدینه منوره کې نقل شوی مکی ته دي داغه مثال سورۃ توبه اوایل دي. اول د سورۃ توبه مدینه منوره کې نازل نه او حضرت علی صاحب او حضرت صدیق اکبر صاحب ولېګل شو چې زئی تاسو مکه معظمه کې د حج په میدان کې اعلان کړي. مانوزل لیلا و مانوزل نهارا، آیتونه د ورځې نازل دي سره شپې نازل دي. اکثر آیتونه په د ورځې نازل دي، کم ورکه د شپې نازل شوي. هغه چې د شپې نازل دي بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ پر روایت ده سید ابن حبان ابن مردویه ابن ابي الدنيا د عائشه بي قول چې بلال سبراغه د اذان اجازه غوښته فوجده يبكي نبی اسلام ته چوکتل جاړي ويا رسول الله ما يبكي كسشري جړي قال وما يمنعني ان ابكي ولبن جړم وقد انزل علي هذه الليله بيغارا باندې آیت نازل شو. سورة ال عمران یوصل 90 نمبر آیت ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. واذا نازل شو بیویل چې ویل لمن قرأها ولم يتفکر، هلاکت او سخت عذاب دا انسان دی چې دا لولي او فکر ورکې نه کوي. نو پدی باندې نبی اسلام جړل چې امت زما وې ټول لولي او دې کې تفکر به نه کوي، دا بدی د هلاکت او د ویل هغه عظیمی کنه طبيعه گزاريږي. آداشان دا غدری کسان چې حضرت کعب رضی الله تعالی عنہ دا غدو مرګری تبوک د غزانه پاتیو او کوم وعیدات او د قبول د توبې چې توبه قبول نه ده به سورج دې سره قد تعلق شاده بخاری پر روایت ندل تم کعب وای رضی الله تعالی عنہ چې وعلى الثلاثه الذين خلفوا سوره توبه د یولسمه سفاره دا آیت د شپې په اخیری سره شپې کې نازل شوی او د سحر جمع ته چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم راغی صحابه کرامو ته ویل چې درې واړه راولې معافی راغلي. دا سی بعض ایتونه د شپې نازل شوي. ما نزل فی الحضر و ما نزل فی السفر، هغه چې حضر کې نازل دي هغه چې سفر کې نازل. اکثر آیتونه په حضر کې نازل شوي دي وسه کم آیتونه چې هغه په سفرونو کې راغلي دي. اول د سورۃ انفال اوایل د سورۃ انفال چې کم دی دا په بدر کې په سفر کې نازل شوی د بدر د واقعین بعد. او دا شان اول د سورۃ حج دا هم په بعض سفرونو کې نازل شوی. نو په علم التفسیر کې معرفت د احوال ثلاثه لابودی دا. حال اول امکنه النزول، په اعتبار د امکنه النزول سور تقسیم شو مدنی او مکی لرا. ممیزات د مکی د مدنی نه بیان شو، د مدنی د مکی نه بیان شو. خلاصه د سورم بیان شو چې مکی کې څه چړل کېږي، مدنی کې څه چړل کېږي. دویم معرفت د اسباب النزول دا ضروری دي په فن د علم التفسیر کې. معرفت د اسباب النزول پدې کې د علماو څخه اختلاف شته چې سبب النزول پیژندل، شان نزول پیژندل دا یو علم ضروری دی او کاسف فضل. بعض علما چې دا غي میلان ابن قیم ابن تیمیه وغیره راځي او په دغه اړخونو باندې زور کوي. قط شان نزول بیان کړی د علامه نصابوری یا جلالدین سیوطی وغیره په تصنیفات کړي. د هر مترجم او هر مفسر د لپاره ضروری دي چې د مطالعه وکړي. د آیت شان نزول بګوري نو داغه نه بعد به مسله بیانې. به شان نزول نه ظاهر د الفاظ په سینه دي علما په